ستړي مشي خوار مشي او سلامت اوسئ د کیمپس ډایري یو تازه اپیسوډ سره په یو فرش گرین لش ماحول کې د اګریکلچر یونیورسيټي په خبر نه تاسو ته هرکلی وایم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ وخت په وخت باندې د مختلفو یونیورسيټیانو د ډپارټمنټس تعارف تاسو سره کوشش دا کوو چې د طلباو طالباتو چې کوم اهم سټیک هولډر دي د اغي احساسات او جذبات هم تاسو پورې ضرور رسو او ورسره د فیکلټي ممبرز او بیا په تیره د چې کوم یونیورسيټي کوم ریسرچ یا کوم تحقیق کوي او کوم پروډکټ جوړي د اغې نه کوم خلکو ته فایده رسی یا کوم خلک د اغې نه استفاده کوي اغې کمنټس یا د اغې احساسات هم تاسو پورې ضرور رسو تاسو ګوري چې په اګریکلچر یونیورسيټي په خبر کې یو طرف ته طلباو طالباتو تصدیق ورکړي کیږي چې د ځمکې د فصلونو د پیداوار په دې حواله باندې اغوی ته یو پورا 15 کال هغې پوره سبق وي او هغې کې دې ته دا ښودلی شي چې څنګه به ونې بوټي د بیمارونو د هغې تحفظ ممکن کېږي څنګه به د هغې پروډکټیویټي ښه کولی چې د هغې نه که میوه ده که هغې نه ګلونه دي که خوشبویي ده نو دا ترې څنګه په بهتره طریقه روزي نن په اګریکلچر یونیورسيټي پېښور کې تابع شوې ده د انټرنیشنل یا د بین الاقوامي ایکسپو یا میلې دا داسې میلې چې په دې کې جولي نه لګېدلې بلکې دې کې هغه پروډکټس پراته دي هغه څیزونه پراته دي کوم چې مختلف ځایونو کې کرلی کېږي د ځمکې نه روزي زمیندار په خواري کوي هغه زمیندار د ګلونو کرم کوي دغه زمیندار یو باغ هم کوي د لوکاټو د امونو دغه شان د نور همدغه زمیندار سبزیو هم تیاروي همدغه زمیندار د هغه څاروو دپاره فصل هم تیاروي کوم چې موږ ته غوښه راکوي پی راکوي او موږ ته نه نوره فایده اوچتو همدغه شانتې هم په دې یونیورسيټي کې دننه آبي چې کوم موږ ته خوراک میلاویږي د سمندرونو نه هغې دپاره هم یو پوره طریقې سره طلباو طالباتو ته زده کړې ورکړې کېږي راځئ چې نن ورشو او په دې ایکسپو کې وګورو چې په دې بین الاقوامي ایکسپو کې د کمو د پاکستان او د پوره دنیا نه د یونیورسيټو طلباو طالبات او فیکلټي ممبرز راغلي دي د کمې جذبې او د کم احساس سره راغلي دي او څنګه په بهتره طریقه باندې هغې خپله برخه خدمات ترسره کوي موږ به د پروفیسر سره هم خبرې کوو چې چا دا پوره تابع کړې د هغوی سره هم او طلباو طالباتو سره هم چا چې سټالز لګولي دي هغې سره هم او موږ به دا کوشش کوو چې نن په دې پروګرام کې د وایس چانسلر سره هم تفصیلي خبرې اترې وکړو چې هغوی په څنګه بهتره طریقه باندې رهنمایي کوي رهبري کوي او د هغې په یونیورسيټي کې لسم چې دا کم انټرنیشنل ایکسپو ده نو دا راجوړه ده په دې حواله باندې ورسره خبرې اترې وکړو نو راځئ چې ورځو د ایکسپو طرف ته او موږ سره دې وخت کې د انتظامی چې کوم متعلقه استادان صاحبان دي لیکچررز دي پروفیسرز دي هغوی هم موجود دي چیرمین صاحب موږ سره موجود دي د دې نه به اول تعارف واخلو او بیا به ورسره د نن په دې ایکسپو باندې خبرې وکړو چې د دې ایکسپو بنیادي مقاصد څه دي او بیا به موږ ګڼ شمېر طلبه او طالبات چې چا خپل سټال لګولی دی او خپل پروډکټ یې پیښې دی د هغې متعلق به ترنه معلومات اخلو ډېره مهرباني ستاسو د اهم او قیمتي وخت راکولو ډومبې خو راسره تاسو خپل تعارف وکړئ او دا راته ووایي چې تاسو اګریکلچر یونیورسيټي کې څه خدمات ترسره کوئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پروفیسر ډاکټر ګوهر ایوب دی او زه په دې زرعي یونیورسيټي کې د شعبې هارټیکلچر باغباني د هغې چیرمین یم مشر یم او دا دلته مونږ یو 3 ورځې بین الاقوامي کانفرنس انعقاد کړی دی او چې په دې کې زمونږ طالب علمان او زمونږ چې کوم ریسرچ والا خلک دی او زمونږ کوم زمینداران دي هغه ټول مونږ په یو ځای کې راغونډ کړي دي او په دغه زمونږ چې د زراعتو کوم دغه دی پای کې ورسره زمونږ دا 3 ورځې دلته ایکسپو پکې لګېدل تاسو مخامخ یې دا مختلف تخمونو والا مختلف خاورو والا سرو والا او مختلف چې کوم دی نو پیسټیساید والا کمپنیانو والا دا ټول راغلي او خپل سټال یې لګولي دي نو زمونږ دلته د یونیورسيټي خو لکه زمونږ د ډپارټمنټ چې زه به اول دې کار ویم چې یاره زمونږ د ډپارټمنټ څه کار دی اګریکلچر چې دی یا زراعت په دې کې بیا مختلفې شعبې دي اګرانومي پکې یو فیلډ دی زمونږ هارټیکلچر بل دی سایل ساینس بل دی پیتالوجي بل دی د هر چا پکې خپله سپیشلټي ده د مخامخ نه خو د زراعت یا اګریکلچر یونیورسيټي یو سبجیکټ ښکاري خو په دې کې بیا دننه ډېر شاخونه دي لکه څنګه چې موږ ته په میډیکل کې ډاکټري یو MBBS ښکاري خو هغه کې بیا څوک آی سپیشلیسټ دی او څوک چې کوم دی نو هارټ دی او څوک آرتھوپیډک والا دی څوک دا دي څوک دا نو دننه پکې بیا د شاخ دي نو دغسې زموږ په اګریکلچر یونیورسيټي کې هم 14-18 شاخه دي چې د هغې د بوټي د مختلفو څیزونو سره کار دی نو زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی دا هارټیکلچر زمونږ کار دی د میوهجاتو سره فروټ سره د سبزیانو سره او د ښکلا دپاره چې څومره ګلونه دي او ونې دي د هغې سره نو مونږ
په دغه باندې کار کوو. زمونږ اولنی کار دا دی چې مونږ دلته زمونږ سره چې کوم کسان د EFC نه بعد د داخله والي نو مونږ د BSc ډیګري ورکوو او بیا د هغې نه بعد د MSc ډیګري ورکوو، ایون د PhD او مونږ د دغې خپل چې کوم فیلډ تاسو ته مو ووایو د شعبه باغباني چې د کومې دریسي دي په دې کې مونږ دې له پوهه ورکوو او زمونږ دا کسان چې کوم دي دا بیا لاړ شي او د صوبې په مختلفو ځایونو کې ریسرچ افسرانی، اګریکلچر افسرانی په مختلفو NGOs کې او دغسې چې د قام او دغه خدمت کوي او په زراعتو کې د زمیندارانو خدمت کوي، هغې له چې کومې مسلې په د هغې په میوهجاتو کې یا په سبزیاتو کې یا په ګلونو کې نو هغه ولا دا کوي. د هغې نه علاوه زمونږ چې کوم ګریجویټس دي نو هغه د خیبر پختونخوا نه علاوه د پاکستان په سطح په ډېرو ځایونو کې کار کوي او مونږ په فخر څه دا وایو چې زمونږ د هارټیکلچر سټوډنټان زیاتره په دې عرب ممالک کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په سعودي کې دي هلته چې کوم دی نو زمونږ د ښکلا په مد کې یا د فروټو میوهجاتو یا د سبزیاتو هلته خدمات کوي. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې نن د ایکسپو یا د میله لګېدلې ده نو په دې کې کم داسې پروډکټس دي یا کم داسې څیزونه دي چې د هغې سټالونه لګېدلي دي او د هغې متعلق نن دا خبره کېږي؟ زه خو به اول د ایکسپو متعلق یو لږه خبره وکړم. دا زمونږ بین الاقوامي 3 ورځې کانفرنس دی او ایکسپو دا زمونږ د محکمه چې کوم دا زمونږ هارټیکلچر ډپارټمنټ دا په اولني ځل باندې دا مونږ کوي. دا چې کوم دی نو زمونږ د ډپارټمنټ په 1981 کې چې کله د یونیورسټي جوړه شوې ده د هغې نه بعد دا نو شوې. دا پروس کال زه او زما د سینیر ملګری چې ولاړ پروفیسر ساجد صاحب مونږ تللي وو باران یونیورسټۍ ته کانفرنس لا او هغې ته مونږ دا ریکویسټ وکړو چې یاره بل ځل به دا انټرنیشنل کانفرنس مونږ کوو. د هغه ټیم نه مونږ او زمونږ ټول ډپارټمنټ ټیمو دا مونږ هلې ځلې شروع کړې، محنت هم شروع کړو او دا کانفرنس انعقاد هم وکړو. په دې کانفرنس کې زمونږ سره چې کوم دی نو د بهر نه مېلمانه آنلاین لیکچر کوي. زمونږ د غونډ پاکستان نه، د فیصل آباد یونیورسټۍ نه، د ټرینډوجام یونیورسټۍ نه، د بهاولپور یونیورسټۍ نه، د نواز شریف یونیورسټۍ ملتان نه، د بهاودین ذکر یونیورسټۍ ملتان نه، د سرګودي یونیورسټۍ نه، د باراني یونیورسټۍ نه، د هریپور نه او زموږ د خیبر پختونخوا د ټولو یونیورسټۍ نه پروفیسرانو، طالب العلمان، الکان او جنکۍ ټول راغلي او په دې کانفرنس کې خپلو مقالې پیش کړي، خپل پریزنټیشن. او په دې ایکسپو کې زموږ سره چې زموږ څومره په خیبر پختونخوا کې لکه کوم کمپنیان والا دي، لکه پیسټیساید کمپنیان والا دي، جراثیم کش ادویات چې دي هغې دي، داسې زموږ سره د تخمونو والا چې دي نو هغه پکې زیات کمپنیان دي، هغې خپل سټالونه لګولي دي. د هغې نه علاوه فرټلایزر د سونا یوریا او د FFC والا هغې خپل سټال لګولی. د هغې نه علاوه زموږ یونیورسټي اف فیصل آباد والا پکې خپل سټال لګولی چې یونیورسټۍ کوم او زموږ یونیورسټۍ والا پېښور والا چې زموږ په یونیورسټۍ کې کوم مونږ پروډکټ جوړ کړي دي لکه جیم هم جوړ کړی دی، اچار هم جوړ کړي دي، مارمالیډ هم جوړ کړی دی. د هغې نه علاوه مونږ عرق ګلاب جوړ کړی دی، یا مطلب دا چې مونږ شیمپو جوړ کړی دی، یا د هغې نه علاوه صابون هم جوړ کړلی، یا چې کوم دی سپرې هم جوړ کړله. مطلب دا چې دا ټول څیزونه مونږ په دې کې دا شوي دي. ډېر ښکلی زبردست. ډاکټر صاحب ډېر په ډیټیل باندې خبرې وکړې او یقینا چې په دې حواله باندې ډېر ښکلی وضاحت هم مخې ته رالو چې بنیادي طور باندې د کسټمرز او مختلف چې کوم پروډکټ جوړونکي دي، یعنې چې څوک سروسز ورکوي او څوک سروسز اخلي، هغې ترمنځ براح راست چې کوم دی رابطه قایمول دي او د هغې ترمنځ فاصله کمول دي. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. پروفیسر صاحب مونږ سره ولاړ دی او دیو هم په دې حواله باندې خپل خدمات ترسره کوي څنګه چې ډاکټر صاحب هم په خپلو خبرو کې وویله. پروفیسر صاحب دا راته ووایي چې څنګه د دې متعلق مونږ ډیټیل باندې خبرې ومو کې نو څه به وایي چې داسې قسم له ایکسپو څومره اهمي دي او دا څومره د وخته هم ضرورت دی چې په دې حواله باندې خلک آګاه شي، خبر شي او هغې چې کوم دی ترې نه استفاده ومو کې داسې قسم ایکسپوز نه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پروفیسر ډاکټر محمد ساجد دی. زه په شعبه باغباني هارټیکلچر ډپارټمنټ کې پروفیسر یم او دې سره ما سره ایکسټرا چارج ډایرکټر ایډوانس سټډي اینډ ریسرچ هم دی. مونږه څنګه چې اوس تاسو ته ګوهر صاحب خبر وکړه دا د تیر کال نه مونږ د هلو ځلو کې لګېدلو چې مونږ به دلته د سټوډنټس دپاره خاص کر زمونږ د هارټیکلچر سټوډنټ دپاره زمونږ په اګریکلچر یونیورسټۍ کې تقریبا 22 مختلف شعبې دي او زمونږ د هارټیکلچر سټوډنټس تر اوسه پورې مونږ په دې یونیورسټۍ کې نه نیشنل نه انټرنیشنل کانفرنس کړی لکه داسې راغونډه مونږ نه وه جوړه کړې. نو دا چې کله ګوهر صاحب چیرمین شو نو زه د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او بیا زمونږ د موجوده چې کوم اډمنسټریشن دی هغوی مونږ سره لاس راکړو، مونږ له حوصله راکړه، مونږ ته فل سپورټ راکړو چې یا تاسو لاړ شئ او څنګه هم کانفرنس کوئ مونږ در سره یو. نو بیا ښه وه زمونږ دا د پاکستان سوسایټي فار هارټیکلچر ساینسز دا زموږ د هارټیکلچر سټوډنټان د هارټیکلچر ډسپلین دپاره یو سوسایټي جوړه ده د سټوډنټانو د ریسرچر ټولو دپاره ده. نو د هغوی په تعاون باندې موږ دا کانفرنس راوړو، د هغوی موږ سره فنډ، د هغوی سپورټ پوره موږ سره دی کې مونږ
دا کانفرنس چې روړو نو په دې کې بلا مشکلات موږ ته راغله. د فند مسله وه، د سپورټر مسله وه، سټالونو لګولو مسله وه. خو شکر الحمدلله د سوسایټۍ مشران موږ سره وو، د ایډمنسټریشن مشران موږ سره وو، د هغې په وساطت باندې موږ دا کامیاب جوړ کړو. نو فایده غټه دا ده چې دلته زموږ هغه سټوډنټان چې هغه د بي ایس سی، ایم ایس سی او پی ایچ ډي سټوډنټان دي، هغوی په خپلو سترګو دلته ولیدل چې زمیندار ته کمې مسلې دي، زمیندار کم فرټیلایزر، کم سیډز دی، کم نور پیسټ دی یا انسیکټس دی، د هغې کمې مسلې دلته سټالونو کې. دا ټول سټالونه ګور صاحب تاسو ته ډېر تفصیلي د سره ووایي چې یاره دا ټول بزنسمین هم راغلي دي او دې کې هغه خلک هم راغلي چې هغه د سټوډنټانو دپاره یو انفارمیشن ورکوي چې یاره تاسو ته څه د ایډوانس ټیکنالوژي دپاره څه ضرورت دی او هغه به تاسو څنګه کوئ. نو هغه ټول څیزونه دلته موجود دي. په پریکټیکل دي ته وکتل، د سټوډنټانو ته یو نوې وینډو کولا شوه د دې د ریسرچ دپاره، تحقیق دپاره دې ته یو نوې منزل مقصود میلاو شو. بله دا ده چې په دې کانفرنس کې موږ سره تھرو آوټ د ورلډ موږ سره د کینیډا نه، پولینډ نه، چاینا نه، آسټریا نه، دې نه موږ سره پریزنټرز دي، هغوی لګیا دي خپل هغه تحقیق چې کوم ایډوانس کنټریز کې شوی دی هغه زموږ سټوډنټانو او زموږ ریسرچر اکیډمیشن او زموږ چې سانه پروګریسیو فارمرز دي هغه په دې کانفرنس کې ناست دي، هغه هغوی سره شیر کوي. نو هغې نه هغوی مستفید کیږي، هغوی ته پته لګي چې یاره په دنیا کې څه روان دي، پاکستان کې څه روان دي او خیبر پښتونخوا کې څه روان دي. زه دې کانفرنس کې دلته اوس په دې سټالونو کې زموږ د 3 داسې علاقې هغې کې مومند د خیبر د او باجوړ دی چې دا زموږ د خیبر پښتونخوا داسې علاقې دي چې ډېرې زیاته وروستو دي. خو زراعت لحاظ سره د تیر 15 کالونه زمونږ اګریکلچر سیکټر چې کوم دی، ریسرچ والا، ایکسټینشن والا او بل زمونږ سره چې کوم ارګنایزیشنز دي، ان جی اوز دي، هغوی هلته ډېر کار وکړو. نو اوس د هغه ځای زمیندار راوچت شو او هغه ځای زمیندار دلته خپل سټال ولګولو چې هغه ځای کې زیتون، هغه هلته کې اوږه، هغه ځای کې مختلف هارټیکلچر کرافټس ډېر ښه طریقې سره پیدا کړو. دا یې خلکو ته اوس ښیي چې باجوړ، خیبر او مومند داسې علاقې دي چې هلته مونږه مختلف قسم فصلونه په ډېر اسانۍ او ډېر ښه طریقې سره پیدا کولی شو. باجوړ به ډېر نږدې په فیوچر کې انشاءالله باجوړ به د زیتون د پیداوار دپاره نه ټول نه بهترین علاقه وشي انشاءالله، امید دی انشاءالله. ځکه چې کم طریقې سره هغوی کار روان کړی دی او هلته چې زیتون څومره طریقې سره زمینداران لګیا دي، کار کوي، هغلته ایکسټینشن والا کم کار کوي، ریسرچ والا کم کار کوي. زموږ د دې سټوډنټان دي، د دې نه ګریجویټ دي، هغه هلته کې افسران دي او هغه د زیتون دپاره د خپل علاقې زمیندار دپاره د خیر ښېګړې دپاره خپل کارونه کوي. یقینا همداسې ده. پروفیسر صاحب ډېره مهرباني او یقینا چې تاسو وکته چې په دې حواله باندې نن چې دا کومه ایکسپو ده په دې باندې مونږ ته یو بریف راکړی شو. اوس به مونږ د سټالونو باندې عموم د وار په وار هر یو سټال د هغې پروډکټس متعلق خبره کوو، ورسره چې کوم سټوډنټس دلته موجود دي چې هغوی الریډي عمده سبق وایي، خو ورسره داسې قسم له ایکسپو کې هغې ته موقع میلو شي چې هغې زمیندار او پروډکټ جوړونکي دا ټول په خپلو نظرونو باندې ګوري عموم او دوی د زده کړې هغه موقع باندې چې کوم عملي ژوند کې بیا دوی راځي او دوی خپله برخه خدمات ترسره کوي نو دوی ته اسانۍ پیدا کېږي، راځي چې دوی سره هم خبرې وکړو. جی جناب، طالب علمان هم را سره ولاړ دي، دوی سره به هم خبرې اترې کوو، کوم چې په دې یونیورسټۍ کې په مختلفو مرحلو او مختلف مضمونونو کې سبق هم وایي، خو ورسره دوی دا کوشش کوي چې داسې قسم له ایکسپوس وګوري او په هغې کې بنیادي طور باندې د خدماتو ورکوونکي او خدماتو اخیستونکي دواړه په یو پلیټفارم باندې موجود دي، نو هغې نه هم استفاده وکړي او دا شانتې د مارکیټ د ضرورتونو مطابق خپله مطالعه یا د دې چې کوم اهداف دي هغه وټاکي. طالب علم را سره ولاړ دی، تاسو را سره خپل تعارف وکړئ، نوم هم څه دی، کومې علاقې سره تعلق ساتئ او دلته کې په کوم مضمون باندې خپل لګیا سبق وایي. زما نوم فضل ربی دی. جی ما د دې ځای نه ګریجویټ شم اګریکلچر یونیورسټي پېښور نه، ډپارټمنټ اف هارټیکلچر نه. دا وخت زه په خپل یو سیټ اپ چلوم د نرسرۍ په حوالې سره. نن سبا موږ ته مخې ته ډېرې زیاتې مسلې اولنۍ په کلایمټ چینج باندې ده، دویمه په فوډ سکیورټي باندې ده. نو د دې ایکسپو نه زموږ نور سټوډنټان یا موږ په خپله زموږ غټ مقصد دی چې موږ تر کم حده پورې کوشش زموږ نه کېږي چې موږ په کلایمټ چینج باندې قابو راولو، ځکه چې زموږ پاکستان د ټولو نه کم په کلایمټ چینج کې رول ادا کوي او سفر کېږي د دې نه ډېر زیات. دویمه زموږ آبادي ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده او موږ سره د ځمکې کمی ډېر زیات دی، نو په هغې حوالې سره د هایبریډ سیډ شو، که د ډوارف فروټ ویرایټیز شو، که زموږ سره ټریننګ پروننګ سیسټمونو کې چینجز راتلل دي، دا ټول زموږ د دې هارټیکلچر ایکسپو د دې اګریکلچر یونیورسټۍ پېښور مرسته ده چې یاره پای کې موږ کامیابېږو. صحیح. دې ایکسپو کې تاسو څه وینئ چې د موسمیاتي بدلونونو کوم منفي اثرات په فصلونو باندې دي، نو د هغې متعلق څه ریسرچ یا دا شانتې پروډکټ چې هغې کې زمیندار ته دا یو سهولت په لاس باندې ورشي چې هغې د موسمیاتي منفي اثراتو نه خپل فصلونه بچ کړي شو، په ښه طریقه باندې خپله کارونده جاري وساتي؟
د ایکسپو کې یا د دې شان نور ایکسپو کې غټ دای چې زمیدار یا کمپنی چې دی هغه خپل سیډ راوړي نو پدې کې لکه کم سیډ ارلی راځي د بارانونو د وخت نه مخکې راځي نو هغه چې کله زموږ سره مخکې راشي نو زمیدار هغه د باران هغه ټایم سکیپ کړي نو د سره موږ ته د زمیدار په انکم کې هم فائدہ راځي بل هغه فصل خراب نشي کدا چې موږ وګورو نو په فروټ کې هم داسې ویرایټیز دي ځکه چې باران موږ نشو چینج کولای خو موږ په فصل چینج کولای شو چې د جون په ځای مې ته راولو د مې په ځای اگست ته بوزو نو موږ په کلایمټ چینج باندې په فوډ سکیورټي باندې تر ډیر حد پورې قابو راوستي شو بالکل صحیح ډیره مهرباني بل سټوډنټ را سره ولاړ دی د سره به هم خبره اترې کو زموږ کوشش دا دی چې ګڼ شمېر طلبه او طالباتو سره د هغوی د تجربو په بنیاد باندې د هغوی چې کم دلته کې بنیادي طور باندې هغوی کم څیزونه ګوري او اوري د هغوی په بنیاد باندې خپل اهداف ټاکي چې په هغې باندې خبرې وشي تاسو را سره خپل تعارف وکړئ چې نوم هم څه دی کومې علاقې سره تعلق ساتئ او دلته نه هم ګریجویشن کړی دی یا کوئ په کوم سبجیکټ کې جی السلام علیکم زما نوم سفیان قریشي دی او زه اګریکلچر ریسرچ سیسټم کې ایز ا سینیئر ریسرچ افیسر کار کوم او کوهارت کې کرنټلی زما پوسټینګ دی دلته نه مونږ جی په 2007 بیچ زمونږه اور زما کچھ کم فیلډ ما په پلانټ پیتھولوژي کې ماسټرز کړی دی زینا اور دا کانفرنس باره کې چې کم دی نو زمونږ غدار چې دا ډېر ښه اکټیویټي دا ډېر زیاته ښه اکټیویټي د کلایمټ چینج او هغه په بیسس باندې چې مونږ ګورو نو دا نوې سټوډنټان یا داسې فارمرز چې هغوی د دې کلایمټ چینج یا د دې امپیکټ نه دي خبر نو هغوی ته اویرنس میلاویږي اور دویم دا چې دا ډفرنٹ کمپنیز دي د ډفرنٹ پروډکټس دي دغه پروډکټس چې کوم دي نو مارکیټ ته راایستل فارمرز د باندې هغه کول کنوینس کول چې یاره تاسو دا پروډکټس دا ویرایټیز چې کوم دي نو دا تاسو یوز کوئ د پروډکشن سیوا دي دا ډیزیزز ریزسټنس دي او د نه علاوه د کلایمټ چې کوم دي د کمپیټیبিলিټي ډیره زیاته ده نو پروډکشن به سیوا کیږي او چې کوم فوډ سکیورټي ایشوز دي زموږ په کنټری کې هغه به چې کوم دي نو د سره فلفل کیږي د ریکوایرمنټ به پوره کوي شي بالکل صحیح دا پلانټ پیتھولوژي متعلق بنیادی طور باندې د داسې قسم له موضوعاتو یا مضمونونو مقاصد سوي او د هغې په شا باندې په اولس کې د اویرنس پیدا کولو یا په عملی طور باندې حکومتي چې کومې منصوبې وي نو د دې مضمون به څه اهمیت دی او څه د دې خدوخال دي جی بیسیکلی پلانټ پیتھولوژي چې کومه ده نو دا د بیمارو چې کوم تدراک دی هغه باندې دا موږ ورته داسې ویلی شو چې یاره د کراپس او د فروټ ویجیټیبل چې څونه لکه ډیزیزز دي د دې مینجمنټ کنټرول اور د دې چې کم د اگینسټ چې کم دی نو کم حسمانه ده چې هغه موږ په ټایم باندې وکړو ځکه چې تاسو 70 to 80% لاسز چې کم دی نو هغه د ډیزیزز د وجې نه کیږي زموږ فارمرز ته اویرنس نشته دی چې یاره یو پټې دی په هغه کې چې کم دی نو لکه 50% بیماري راله نو هغه بیمارۍ باندې دی وایي چې یاره موږ به پرې ډېره سپرې وکړو دا به هغه شي خو د دې هغه دا دی چې تاسو ریزسټنټ ویرایټي یوز کوئ لکه سیډ د نه علاوه په ارلی سټیجز کې د دې ډایګنوزس پکار دی او هغه نه پس چې کم دی نو د باندې به تاسو فنجیسایډز وغیره یا چې کوم کیمیکلز دي هغه به سپرې کوئ خو کوانټیټي به یې لکه لیمیټډ وي چې خلکو ته نقصان نه میلاویږي ځکه دا کارسینوجینیک وي نو هغه سره چې کم دی نو کنټرول کیږي بیماري او دا دی چې پروډکشن چې کم دی نو ښه لکه هغه راځي که نه بالکل صحیح یعنې ساده لفظونو کې که زه دا ووایم چې د ونې څومره عموم دي د میوو دانو یا فصلونه دي نو د هغې د بیمارو د مخنیوي دپاره د هغې خصمانۍ د هغې خیال ساتلو دپاره چې کوم د بهترینه طریقه باندې لاره چاره راویستی شي او بنیادي طور باندې زیاتې دوی استعمال ستاسو ونه یا ستاسو بوټې د بیمارو نه نشي بچ کولی بلکې بنیادي طور باندې ټیسټ کول دي څنګه چې انساني بدن کې ټیسټ کیږي چې د کوم ځای کې مسله ده او هغې نه پس متعلقه دوی په خاص مقدار کې چې کوم ډاکټر یا طبیب دا کوم دغه شان د ونو عموم دا ماهرین دي چې دی په دې باندې سبق ویلي وي 15 شپږ کال صرف کړي وي هغې نه پس بیا په مارکیټ کې یا د حکومتي ادارې سره په شریکه باندې د کروندګرو رهنمایي یا لارښودنه کوي خبره اترې به کوو د نورو طالب علمانو سره هم یو بل طالب علم هم را سره موجود دی تاسو مخکې راشي را سره خپل تعارف وکړئ نوم هم څه دی کومې علاقې سره تعلق ساتئ او سپیشلټي هم څه ده د ټولو ناول خو زه د مشرق ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې دوی دلته راغلل موږ دم ټایم راکړو زما نوم صاحبزاد عبدالرحیم دی او زه دلته د ام فیل سټوډنټ یم او دا زما دلته 3rd سیمسټر دی د هارټیکلچر ډپارټمنټ بالکل صحیح دا جی انټرنیشنل کانفرنس دی 10th انټرنیشنل کانفرنس دی او دا فرست ټایم زموږ په اګریکلچر یونیورسيټي کې کیږي نو دا زموږ لپاره ډیره د اعزاز خبره ده دلته جی مختلف سټایلونه تاسو وکتل لګېدلي دي مختلف زده کوونکي مختلف لوکل خلک د بهر نه خلک را روان دي او دلته د هر سټایل یو خپل مقصد دی او د هر یو سټایل نه خلک خپل زده کړه اخلي چې تاسو اوس وکتل دلته مختلف سیډز دي دلته ویرایټیانې دي دلته اورګانیک فروټس هم پراته دي اورګانیک ویجیټیبلز هم پراته دي
نو دلته پرفیومز مختلف سټایلز لګېدلي دي او خلک راځي خوند مزې ترې نه اخلي او انجوای کوي. یعنی مطلب دا چې هغه پروډکټس ټول دلته کې موجود دي. په هیڅ د یو ام فل طالب علم د اګریکلچر یونیورسيټي تاسو څه غني چې داسې قسم له ایکسپوز د طلباو طالباتو د لپاره څومره زیات اهم دي او څه امپیکټ وي تاسو په سټډي او تاسو په ریسرچ باندې؟ دلته جی دا خو د ټول طالب علم چې تاسو ګوره ډیر زیات خوشاله دي، ډیر مزې ته نه اخلي او راغلي دي، ډیر زیات مشغول دي. مونږ دا حکومت ته اپیل دی چې داسې کانفرنس په هر یونیورسيټي کې دی خامخا په کال کې یو 3 پیره خامخا کیږي. نو ان شاء الله تعالی دینه به زموږ طالب علمانو ته ډیر زیات زده کړه ورکړي کیږي او تاسو برازه او زمونږ به دغه رنګ خلا او حایس او پوخه دنیا ته وړاندې کوي. ډیر مننه تاسو، یو جهان شکریا. مهرباني. یعنی مطلب دا دی چې دی وخت کې څومره هم طالب علمانو طالبات دي نو هغې د نه استفاده هم کوي، د هغې دپاره د تفریح یو سورس هم دی او بنیادي طور باندې داسې قسم له عالمي میلې په پوره دنیا کې لګي چې پای کې طلباو طالباتو ته او سروسز ورکوونکو ته او خدماتو اغوستونکو ته یو پلیټ فارم ملاویږي چې هغې پرې رايوځای کېږي. خبره اترې به کوو د نورو طلباو طالباتو سره هم موږ سره اوسئ. جناب یو وارې بیا هرکلی دی وخت کې را سره سټوډنټس موجود دي په لوی شمېر کې او دلته کې دوی خپل سټالونه هم لګولي چې پای باندې مختلف پروډکټس دي چې هغې دوی خپل ریسرچ په بنیاد باندې راوړي دلته کې ږدي او دا شانتې نور طلبا او طالبات راځي و دا ګوري هم دې وخت کې را سره طالب علمان ولاړ دي. تاسو را سره خپل تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جی نیاز محمد دی او په خپل چې کوم دینو دا سټایل مونږ لګولې دي. زه په خپل ایم ډي ایس ګروپ کې ایز ا ډایرکټر ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کار کوم. ایم ډي ایس ګروپ کې بیا فردر زمونږ وینګارډ اګری ساينسز او وینګارډ سیډز کې هم مونږ کار کوو. دا ایکسپو لګېدلې دا ماشاءالله دا یو ښه سټیپ دی د اګریکلچر یونیورسيټي او بیا سپیسیفیکلی د هارټیکلچر ډپارټمنټ چې داسې ایکسپوز دی ارینج کوي. د دې فایده یو خو د سټوډنټس تم دا ځکه چې دي ته د پریکټیکل نالج ملو شي چې یاره په فیلډ کې سره روان دي کم کراپس دي بیا د هغې باندې چې کم ډیزیزز راځي بیا کراپینګ پیټرن څه دي نن سبا څه سره روان دي کم ورایټیز کم هایبریډز کرلی کېږي. نو دا یو ډېر ښه سټیپ دی او زه وایم چې همدغه ماشومان دا سټوډنټس چې کوم دی بهر پریکټیکل فیلډ ته لاړ شي دوی ته به دا نالج بیا ډېره زیاته فایده ورکوي. نو دا زه ډېر اپریشیټ کوم. مطلب دا چې په دې ایکسپو کې بنیادي طور باندې هماهنګي پیدا کول د سټوډنټس او د پروډکټ جوړونکو ترمنځ. تاسو را سره خپل تعارف وکړئ. نوم څه دی، کومې علاقې سره تعلق ساتي او دلته کې په اګریکلچر یونیورسيټي کې په کوم مضمون کې سبق وایي؟ Assalamu alaikum. This is Adan Sabir from University of Agriculture Peshawar, and my specialization is in agronomy department. And I really appreciate the expo, which is arranged by Dr. Gohar Ayub, and it is very useful for not only for the horticulture department but also for the other departments because many of the stalls here they are very you see this is very meaningful for the students. So we really appreciate the expo. Thank you so much for such useful expo here in the university. بالکل صحیح. یقینا چې دی وی چې په بهتره طریقه باندې داسې قسم له د میلو لګول او د دې د فیکلټي ممبرز د طرف نه د دې تابع کول دا انتهایی زیاته ضروري ده او په دې حواله باندې دوی ته ډېره لویه فایده هم ورکوي. ډېره زیاته مهرباني. موږ سره بل سټوډنټ موجوده د دې سره به هم خبرې اترې کوو. تاسو راته خپل نوم شریک کړئ، کومې علاقې سره تعلق ساتئ او دلته کې کوم مضمون وایي؟ السلام علیکم. زما نوم تمنا دی او هارټیکلچر ډپارټمنټ والا یم. سره دی چې دا کوم ایکسپو یې دا زموږ دپاره ډېر زیات یوزفل ده. دې کې موږ ته ډېر زیات انفارمیشن ملو شو چې کوم موږ ته مخکې پته نه وه هغې په باره کې. جی جی دا راته ووایي چې تاسو عمومي طور باندې کوم په کلاس کې سبق وایي او بیا داسې قسم له ایکسپو کې درته پریکټیکلي ډېرو خلکو سره د انټراکشن موقع میلاو شي نو د هغې څه تاسو نتایج وینئ په خپل ذهن باندې څه ثمرات وینئ یعنې تاسو ته فایده درکوي؟ جی جی ډېره زیات فایده راکوي. تیوري چې د هغه بیا انسان نه هېرېږي او دا کوم پریکټیکل چې دا بیا نه هېرېږي. بالکل صحیح. نو نن تاسو په دې ایکسپو کې څه ولیده چې تاسو دا وایي چې هغه ستاسو سبجیکټ سره یا ستاسو سټډي سره هماهنګي لرله؟ سر موږ ته ډېر زیات د پیسټیسایډز په باره کې یا چې کوم ویجیټیبلز دي فروټس هغې په باره کې ډېر زیات انفارمیشن میلو شو او دا ډېر زیات یوزفول دي. نو زه وایم چې دا کېښودل پکار سټوډنټس ته پرچې ته انفارمیشن میلو شي. بالکل صحیح. ډېره مهرباني. یقینا چې مختلف طلبا او طالبات په دې حواله باندې وایي چې د هغوی کوم هغه سبجیکټ دی یا کوم موضوع دی یا مضمون دی چې په هغې کې هغې عمومي طور باندې په کتاب کې لوستي وي او د استادانو نه اورېدلي وي فیکلټي ممبرز نه نو هغې عملي طور باندې په داسې قسم له ایکسپوز کې دا ټول څیزونه وګوري په هغې باندې ریسرچ وکړي هغه په خپل نظر باندې وویني او د هغې د میکینګ پروسس یا د جوړېدو چې کوم طریقې کار دی د هغې نه هم ځان خبر کړي. نور طلبا او طالباتو سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ.
जी जनाब यो बल तालिब इल्म हम را سره ولاړ دي تاسو نوم څه د کوم علاقې سره تعلق ساتي او نن د تاسو په یونیورسيټي کې ایکسپو شروع ده نو دین تاسو زده کړه وکړه او تاسو څه غنی چې دا څومره اهمي دي دا ایکسپو بسم الله الرحمن الرحیم فرست اف ال تاسو ډیر شکریا کوم چې په تور سټوډنټ مال د موکره کا په دې پلیټ فارم باندې زمانو ما حمزاده او زه د پېښور سره لوکل خبر لوکل یم د پېښور یم خبرې کوم نو زه د یونیورسيټي باره کې خبرې کوم تاسو ایکسپو باره کې ماشاءالله ډیر مثبت او ډیر پوزټیو د آغاز تر زمونږ چې کم د اګریکلچرز برادرز دي کنه هغې سره کم ریلیټډ دي نو ډیر یو مثبت پیغام وکړو او موږ له آګاهي میلاو شو چې موږ آیا د کم نسل دی موږ د مطلب دا ونې دی دا بوټي دي څنګه دغه پالنه کولی شو او موږ څنګه د اګریکلچر له یو څنګه په کومه طریقه باندې وده ورکولی شو تاسو راته خپل نوم او خپل تعارف هم را سره وکړئ او نن تاسو په یونیورسيټي کې دا ایکسپو وا تاسو څه غنئ چې دا څومره امپورټنت ده جی بسم الله الرحمن الرحیم زمان نوم فیض الله دی زه د پېښور لوکل تعلق پېښور سره تعلق لرم به طور سټوډنټ زه ستاسو شکریا ادا کوم د اګریکلچر یونیورسيټي د ایکسپو ډیره امپورټنت وا به طور آل سټوډنټ ټو اګریکلچر یونیورسيټي دا ډیره مهمه ایکسپو وا د کې موږ ډیر څه وکتل ازدم کړل د کې موږ سیډز وکتل چې دا څنګه کرل شي څنګه دا پیداویږي نو دا موږ په دې ایکسپو کې زده کړل اګریکلچر یونیورسيټي یو بل طالب علم هم را سره موجود دي تاسو را سره خپل تعارف هم وکړئ یونیورسيټي کې څه زده کړې کوئ او دا ایکسپو درته څومره فایده درکوي چې دې کې شرکت کوئ جی زما نوم طلحه دی زه د صوابۍ یم بیسیکلی دلته پېښور اګریکلچر یونیورسيټي نه زه بي ایس کوم بي ایس هورټیکلچر دا زموږ ایکسپو وشوه انټرنیشنل ایکسپو وه او دې کې زموږ یو پوزیټیو میسج دی د خپل فارمر برادرز دپاره دی نه علاوه چې نو دنیا کې څونه هم اګریکلچر ریلیټډ سټوډنټس دي فیلډز دي هغې دپاره دا میسج دی چې مطلب موږ خو ایجوکیشن کوو که نه اګریکلچر باره کې خو زموږ ډېر خلک داسې دي فارمرز چې هغه ان ایجوکیټډ دي هغوی سبق تعلیم نشته نو موږ هغوی دپاره لارې کولاو کړو هغوی دپاره داسې فیسلیټیز ورکړو چې هغوی خپل فیوچر بیټر کړي هغوی مطلب موږ نن سبا وګورو زموږ زیاتره چې څونه هم ذمہداران خلک دي هغوی مجبوره شي مجبورونه مطلب سوسایډ اټمپټس چې کم کوي نو دا به کم شي دې سره هغې سره چې لون ته شعور راشي هغې سره آیډیاز وي بزنس آیډیاز موږ هغې له ورکوو دې نه علاوه دا اوس مطلب صرف در ګلونو پورې پاتې نه شوه زموږ مطلب مختلف بزنسز رال څنګه چې وختې موږ تاسو سره زموږ پروفیسر وویل چې موږ پرفیومز سایډ ته تللی شو دې نه علاوه سیډز ته تللی شو د ویډز باره کې مختلف کراپس چې څونه ویرایټیانې دي هغه جوړېږي جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه مختلف سټوډنټ سره خبرې کوو د فیصل آباد یو سټوډنټ سره مونږه خبرې هم کې خو د وخت کې نور دوه سټوډنټس مونږه سره د فیصل آباد موجود دي چې هغه په فیصل آباد یونیورسيټي کې فیصل آباد پوهنتون کې خپل برخه کار کوي د ګلونو د کر متعلق او د ګلونو چې کم پروډکټ جوړیږي خو دې وخت کې دلته په اسټال باندې موجود دي په پېښور ایگریکلچر یونیورسيټي کې आप अपना तारुफ करें और ये मुझे बताएं कि यहाँ पे आप एक्सपो के लिए एक्सप्लोर करने के लिए तशरीफ़ लाई थी इस एक्सपो में तो ये मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले अपना तारुफ करें और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इधर आई हूँ। हमारी कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन की और यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। एक डिफरेंट कल्चर जो है वो देखने को मिला है, डिफरेंट फ्लावर्स देखने को मिले हैं और यहाँ आके हमें ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है फ्लोरिकल्चर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं अगर लोगों को अवेयरनेस हो। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन रीज़न था वो भी यही था कि यहाँ के लोगों में हम अवेयरनेस जो है वो पैदा कर सकें कि वो फ्लावर्स ग्रो करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बल स्टूडेंट मुंगा सरा मौजूद था, आप अपना तारुफ करें और ये बताएं कि आज के इस एक्सपो में आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा आज के इस मेले में या एक्सपो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान शफ़क़त है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, MSc ऑनर्स की। और यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली ये था कि हम पेशावर के कल्चर को एक्सप्लोर करें और यहाँ के फ्लोरा और फाना को देखें और यहाँ के लोगों का इखलाक भी ऐसे ही प्यारा है जैसे हॉर्टिकल्चर के फूल प्यारे हैं। तो हम इतनी दूर से आए पर हम लोगों को यहाँ पे आके जो थकावट थी वो दूर हो गई और बहुत लोगों से मिले, एक्सपोजर अच्छा हुआ।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत शुक्रिया. یقینا چې تاسو کته چې د فیصل آباد یونیورسيټي نه دا طالبات راغلیو او دی خپل چې کومه د ایکسپیرینس یا کومه تجربه واغه مونږ سره شیر کا او دا ډیره ښه خبره ده چې یو طرف ته د پیښور د ګلونو او بل طرف ته د پیښور د ګلونو په شان خلکو او د غیر رویو عموم تعریف او ستاینه کیږي او باید چې دا زموږ ځوانانو او پیغلو ته یو پیغام هم دی چې هغه په زړه کې په دماغو کې یو سافت کارنر وساتي هغه ټولو خلکو د پاره کم چې دی وخت کې لګیا دی په دې پیښور کې په دې خیبر پختونخوا کې خپل برخه خدمات تر سره کوي. جی جناب د فیصل آباد یونیورسيټي زنانو سټوډنټانو سره مونږ خبرو کې د وخت را سره یو نارینه یا میل سٹوڈنٹ ولاړ دی سره خبرې کو آپ اپنا تعارف کرائیں اور آج یہ بتائیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور آ کر کیسا لگا, اس ایکسپو کو آپ نے کتنا انجوائے کیا اور کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا. میرا نام شہریار ہے اور میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے آیا ہوں. تو ہم یہاں پہ کیونکہ میرا شعبہ بھی یہ لینڈسکیپ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کے ایکسپو پہ ہارٹیکلچر کے اندر آئے ہیں. تو میں پشاور یونیورسٹی کے اندر یہ چیز دیکھ کے حیران ہوں کہ ہمارے شعبے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. یہاں پہ اس پورے کیمپس کے اندر جتنی لینڈسکیپ ہوئی ہے اور جس طریقے سے لینڈسکیپ ہوئی ہے وہ میرے لیے جو ہے نا ایک قابل تعریف چیز تھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے لینڈسکیپ کی ہے. اس کے علاوہ اگر ایکسپو کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ اپنی فیلڈ میں معلومات ملی ہے کہ اس میں کیا کیا کام دوسرے پروفیسرز کر رہے ہیں اور کیا کام ہم کر رہے ہیں. ہم نے بھی اپنی ٹیکنالوجی شیئر کیا, انہوں نے بھی کیا. تو اس طریقے سے ہمارے لیے یہ ایک بڑا معلوماتی جو ہے رہا ہے کانفرنس کا. اور دوسرا پھر پشاور آنا ہمارا پہلی دفعہ ہوا ہے تو پھر پشاور کا ماحول, اس کے یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ کر بھی میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑا اچھا شہر ہے اور اوورآل میرا بہت اچھا رہا ہے ایکسپیرینس یہاں پہ. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. یقینا چې تاسو کته چې ډیر ښه احساسات دي او باید چې همدغه احساسات ځان سره د پیښور نه یوم سي او په فیصل آباد کې همدغه خوشبو د ګلونو خوره کی. جی محترم کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې ایکسپو کې وخت په وخت باندې د مختلفو بوزغلو د تخمونو او بیا د فصلونو د پاره د سری او هر قسم لا مختلف قسم لا چې کوم مونږه ماهرین دي نو هغه خپل پروډکټس وړي دلته کې ایخي دي. دا زما خیال دی د مختلفو بوټو بوزغلې دي چې هغه دلته کې په دې سټال باندې لګېدلې دي. تاسو به وینئ هم په سکرین باندې خبره اترې کوو چې دی بنیادي طور باندې د دې د وړو مقصد څه دی او دا څومره په بهتره طریقه باندې په اسانۍ سره خلک کړلی شي. د دې عام چې کوم کچن ګارډنینګ د هغې دپاره استعمال څه دی او کاروباري رورولي څنګه په بهتره طریقه باندې دې استعمال کولی شي چې په لویه پیمانه باندې دې نه پروډکټ تیار کړي چې هغه نه صرف د پاکستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ضرورت پوره کړي بلکې پوره دنیا کې مونږ د پاکستان دپاره د برآمداتو سیوا کولو سبب هم وګرځو. تاسو سره خپل تعارف وکړئ او د دې سټال باره کې راته ووایئ چې دا کوم تاسو دلته کې بوزغلې یا بوټي ایښی دی نو د دې فایده څه ده, د دې استعمال څنګه دی او اوورال د دې متعلق مونږ ته لږ یو بریف راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شهاب ناصر دی. بیسیکلی ما ایم ایس سی هانرز هارټیکلچر کړی دلته نه د سیم یونیورسټي نه. دې ټایم کې زه ایز ا بزنس منیجر نار ساوث سیټ کمپنی نه چې کوم دی خپل سرویسز پرووایډ کوو فارمرز ته. تاسو د بوزغلي باره کې تاسو کو نو بوزغلي موږ سره یو واي پی آر سټرکچر لګیدلې په بجګي روډ باندې چې کوم د شاته تاسو بینس کتل شي کیمرا کې دی وختي راغلی مو دي کې موږ مختلف سیډلینګ چې کوم دي زمیدار د لپاره تیارو. آف سیزن کم پلانټس وی یا کم پنیری وی چې کوم مطلب موږ ته موسم خراب دی بهر ماحول کې موږ غنه شو کولې هغه موږ یو بهتر ماحول کې چې کوم دي د انوایرنمنت کنټرول کو باقي کې چې کوم دی موږ سره یې کو ټمپریچر موږ ته زیات پکاري یا لو پکاري یا کې نور ضرورت ورته نشته, نور ضرورت وی لایټ وغیرہ سیستم هغه کې شته خو هغه کې موږ تداوی چې هغه کې موږ ماحول خپل کنټرول ساتل شو یا د هغه ټمپریچر چې کوم دی هغه موږ کنټرول کو. فار ایگزامپل کوم تاسو ته خبرو کو زمیدار دی او زمیدار په جون کې چې کوم دی سیډ موږ کرو یا هغه جنریټ کیږي نه یا مسلې موږ ترازی یا ټمپریچر د وجه نه موږ ته مسلې مسایل راځي نو هغه ټایم کې موږ زمیدار ته یو ارلی سیګمنټ کې چې کوم دی هغه پنیری ډسټریبیوټ کول شو. یعنی دا فصل ډیر په تیزی سره غټیږي او دا په چت لاندې تاسو کړلی شي داسې ده. بل زمیدار ته کو یو زمیدار وي چې یاره ماته یو میاشت مخکې سیزن کې چې کوم دی بوټي پکار دی هغه ټایم هغه ګرو کېږي نه په دې کې هغه تیارول شي هغه مارکیټ کې چې کوم دغه پروډکشن دغه مخکې راتلی شي دي سره نو دې کې زمیدار ته یا زموږ چې کوم د دې کم کلچر دی هغه ته ډیره زیاته فایده ده. خاص کر لفظونو کې زموږ چې زموږ کروندګر یا عام خلک په دې خبره باندې پوښي چې تاسو کوم بوزغلې خې دي نو دا بوزغلې په یو چت لاندې کې دي شي. دا بالکل موږ یو چت لاندې تیارو یو ماحول کې تیاریږي هغه کې بیماری د هر سندا پاک وي یو خط بوزغلې صحتمند بوزغلې چې کمی غزمون زمیدار او په لوی پیمانه باندې که څوک دا په پټي کې کوي یا چې کم دی کم ځای کې کرلی شي یعنی مطلب دا دی چې آسان چې هغه کریوم هم او پروډکټ هم اوچتوي نو په دې متعلق لږ وضاحت سره وایي چې آیا دا د پټي فصل دی که نه د یو کمرې یا چت لاندې هم دا کیدی شي. دا موږ اصل ایکچولی چې کم دی کمرشلی ګرو کو کمرشلی زموږ فارم دی غټ فارم دی هغه کې موږ کو سو کوئی چیرې موږ ته د 2000 نه والا 10000 پورې پلانټس پکار دي دا موږ هغه ته پرووایډ کول شو هغه ټایم سره یو بهترین طریقې سره تاسو کو د څنګه ویډیو جوړ کا دا سټرکچر لګ بور کې موږ شو کو دی کې تاسو ته لګ په دې پریزنټیشن در کوم تاسو ته دې کې موږ سره مختلف پلانټس لګېدلې دې کې دنه ماحول د سپرینکل وی آی کې موږ سره
مختلف قسم چې کوم دی دغه تیاری کی هغه حساب سره مختلف ترانسپورت کوي. بالکل صحیح. یعنی مطلب دا چې د دې لپاره د کومه تابعه ده نو د تاسو یو کروندګر ته ورکول شي چې هغه لاړ شي په خپل ځای کې د دې فصل بالکل وکړي. چې هغه شاندم کې خود دلته موږ کم میډیا یا دغه تیار هغه موږ خپل طریقې سره دغه کول شو او ایکسپنس هم نه دی موستلی کو په یو پلانټ باندې فار ایگزامپل خرچه راځي 70 روپے ټوټل خرچه شو دا موږ سیل کو په 8 یا 9 روپے یا 10 روپے زیات نه زیات دا خرچه وي دا زمیندار ته پر هم ډیر فائدہ مند دی. بل موسم یو میاش مارونو مطلب یو ټایم دی زمیندار نه سیټ چې کم دی هغه ټایم لاړو سوینګ هغه شي ماته تیار نصیر پکار ده یا پنیری پکار ده نو سیمپل دغه راتلی شي خپل پنیری چې کم دلته نو وصول کول شو خپل هغه مطلب هغه سیزن چې کم دی انا مسکیږي نه. بالکل صحیح ده. یعنی مطلب دا دی چې د تخم د بوزغلي جوړولو چې کومه مرحله ده د بیمارونو پاکه هغه دوی تر سره کوي او دا شانتي بیا نه په لوی پیمانه خلک غستې شو چې څنګه عمومي طور باندې د کروندګرو د کار طریقې کار دی هغه کولی شي د ماخلو هغې نه پس واپس راځو مونږ سره اوسئ. جی محترمو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږه شروع خبره مو کوو بنیادي طور باندې په ایکسپو هم خبرو شو طلباو طالباتو سره هم خبرې وشوې اوس مونږه په دې سټال باندې موجود یو او دلته کې چې کوم پروډکټس پراته دي یقینا چې په دې حواله به هم خبرې اترې کوو مونږ سره هم د اګریکلچر یونیورسټۍ د فیکلټي ممبر موجود دي سره خبرې اترې کوو تاسو سره اول خپل تعارف وکړئ او بیا به په دې سټال باندې هم خبرو وکړو. تاسو الله سلام ساتي. زما نوم ډاکټر مسعود احمد دی زه فیکلټي ممبر یم ډپارټمنټ اف هارټیکلچر اسوسییټ پروفیسر او دلته کې زموږ د لسم انټرنیشنل هارټیکلچر کانفرنس اینڈ ایکسپو دا چې کومه په دې زموږ په سیمه او زموږ په یونیورسيټي کې په لومبي ځل ارګنایز شوی دی. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب دا چې کوم سټال باندې موږ ولاړ یو د دې متعلق راته ووایي چې په دې کې تاسو کوم پروډکټ چې کوم دی د وخت کې ډسپلی شوي دي او د دې بنیادي مقاصد څه دي او زمیندار د دې نه څنګه فایده اخیستی شي. دا ډېر ښکلی سوال دی او کوم چې زه خپل سیمې زمیندار ته خصوصا ویل غواړم تاسو په علم کې دا چې بعض ټیم موږ سره کله کله د یو سیزونو قیمت ډیر سیوا شي بیا هغه سیز لکه زه به ټماټر واخلم هغه سیز چې دی په داسې ټیم راشي چې بیا هغه قیمت انتهایی سیوا شي او کله کله داسې چې بیا زمیندار وایي چې ما سره دونه پیسې نشته چې مارکیټ ته ورسوم نو موږ د ویلیو ایډیشن په شکل کې هارټیکلچر ډپارټمنټ یو کار شروع کو چې کله موږ سره یو شی سرپلس کې دی یا د ضرورت دی نو هغې قدر کې اضافه وکړو لکه د ټماټر نه کیچپ جوړ شو د هغې نه نور پراډکټ جوړ شو نو هغه سیز تا سره چې کله په موسم کې ارزان دی دې سره به نه صرف د زمیندار ژوند خوشي بلکې د سټوډنټ دپاره پکې د تحقیق ډېرې لارې دي دغه رنګ موږ په ګلونو کې چې یو کار وکړو ستاسو په مخې ته چې دا کم پروډکټس پراته دي زه به دا راواخلم کوم چې خوشبودار ګل دی نو موږ هغې نه پرفیوم ته لاړو اوس دا زموږ په سیمه باندې په کالام کې په زموږ د غریزي علاقو د مانسهرې کالام نه شروع شي میداني علاقو او بیا موږ سوت ته لاړ شو وزیرستانه پورې موږ سره داسې ځایونه موجود دي چې هلته دا ګلونه ډېر په اسانتیا سره کیدی شي خو عموما هلته کې د ویډز په شکل کې د بوټو په بلا بوټو په شکل کې پراته دي دا هغه قیمتي سیزونه دي چې هغه موږ دی ویډیشن ته راوستو نو د هغې نه موږ په لیبارټرۍ کې چې پرفیوم ته لاړو نو دا ته پته ولګي د هغې په قدر کې څونه اضافه وشوه په دغه باندې موږ کار روان کړی دی چې او انشاءالله دا به موږ د خپل زمیندار نه کمرشل ته وړو چې په هغې کې به موږ ته د مارکیټ خلک پکاري په هغې کې به موږ ته د حکومت مرسته پکاري نو د دې د سیمې د زمیندار ژوند به هم ښه کېږي د تحقیق والا به هم ښه کېږي او د دې سټوډنټس چې دي ای به بیا بهر چې دې تحقیق سره ځي نو هغې ته هم ډېرې مواقع وي. بالکل صحیح. زه دلته کې مختلف تخمونه وینم اخو به مونږ بیا په ټي وي باندې چلوم لکه زه وایم چې هغې باندې جرنلي تاسو خبرو کوئ چې مونږ سره کم قسم له داسې تخمونه دي چې هغه د جدید دور د چې کم تحقیق دی د هغې نه پس مخې ته راغلي دي او هغې نه زمیندار فایده اخیستی شي او زمیندار ته دا کم ځای کې په لاس باندې ورځي یعنی ځکه چې مونږ وخت په وخت باندې د اګریکلچر یونیورسټۍ چې کم پروډکټس ګورو نو مونږ سره وایس چانسلر صاحب هم وخت په وخت باندې دا وایي چې مونږ دا کوشش کوو چې دا مارکیټ ته ورسي نو آیا اګریکلچر یونیورسټي ون وینډ اپریشن ورکوي چې په هغې کې زمیندار راشي او ترنه په ښه طریقه باندې استفاده وکړي. دا یو ځل بیا ډېر ښکلی سوال تاسو ما نه وکړو کوم چې زه د یونیورسټۍ په دغه باندې تاسو ته دا ویل غواړم چې نه صرف تخمونه بلکې په زرعي یونیورسټۍ کې زموږ باغات دي په هغې کې موږ سره د خرمانۍ نشپاتی او د هغې نه علاوه لوکاټ او څه د مالټې او پیچ پلم اپریکاټ نه علاوه خرمانۍ شوله د دې ذخیره موجوده ده او دا مونږ هر کال د بازار په مقابله کې په کم ریات باندې ورکوو یو خو دا ده دویم دا دی چې د دې سیمې خلکو لپاره یو بل دا چې هر کال زمونږ په باغاتو اکشن کیږي هغې ته خلک راتلی شي او په هغې کې حصه اخیستی شي راځو بیا د تخمونو طرف ته په تخمونو کې مونږ اوس جي کار شروع کړو په پنجاب سایډ ته او په نورو صوبو کې لږ ډېر خو زیات تر په پنجاب کې جي په تخمونو ډېر کار شوی دی زمونږ ډپارټمنټ هارټیکلچر جي په دې باغباني څانګه په دې کار وکړو چې اوس مونږ سره
مخکې یو یا دوه قسمه که تاسو کتلي دا موري ګل ورته وایي موږ ورته میری ګولډ وو خلک یې په هارونو کې اچوي او په ورونو ته پورې زه اکثره خلکو ته وایم چې د خوشحالۍ نه والې د غمونو موقعو پورې دا استعمالېږي دغه زیړ او سور ګل دی خلک ورته ګل سادبرګ هم وایي نو د میری ګولډ نه علاوه اوس موږ 15 داسې قسمونه دلته کې تحقیق نه پس هغه چې هغه به انشاءالله را روان کال زما زمیندار ته په یونیورسيټي کې می او کوم چې زمونږ ادارې دي د ایکسټنشن اداره ده د ریسرچ هغه سره هم د رابطه کوي ای سره مونږ جاین پروجیکټونه شروع کوو نو ان شاء الله زما زمیندار به دې سره هغه هم دګي نو هغه هم څنګه چې نه صرف د تخمونه به پیدا کوي هغه هم خلکو طبيعت خپل د دینه به خلک اخلي خو زه بیا یو ځل د دې غندنه کوم او دا به زه درخواست کوم چې چا سره ارباب اختیار دي چې هغه د ادارې لګلین کی ځکه چې زه یا یونیورسيټي اوازې سنشي کولای چې دا ټول ادارې کاغه ایکسټنشن ډپارټمنټ ته ای ډیر خپل کارونه کوي او هغه زمیندار ته زمونږ او د ریسرچ تحقیق رسي خپل هم کوي که دا ادارې مونږ لینک نو دی کې هیڅ شک نشته چې خیبر پښتونخوا کې په ګولونو کې او په میوجاتو کې او په سبزیاتو کې ډیر هغه کې دي ان شاء الله را روان کال مونږ خپل زمیندار ته په دغه ګولونو کې داغه نه علاوه مونږ د 15 دغه قسم هغه کړي چې دنه پراتی دي د مونږ سیوا کوو او خپل زمیندار ته په لګ لګ مقدار وکړو بیا هم دغه په پټو سیوا کوو په دې کې مونږ فیلډ سیل سرټیفیکیشن او رجسټریشن ډپارټمنټ چې کوم د خیبر پښتونخوا دی ای سره رابطه ده هغه به مونږ سره مرسته کوي او زمونږ خیال دا دی چې مونږ دا اوم کرو او دا بیا هغه ویلوډیشن ته بوزو چې د زمیندار ژوندم خشي او چې څوک په دې کار کوي هغه ټول خلک کاغه د نرسرو سره وابسته دي په دې سیمه باندې هغه که زما د کلام خلک دي کاغه د مانسهري دي هغه د خیبر دي او هغه تر تیرا پوری دي ان شاء الله هر علاقې لمونږه یو سټډي شوی دا خیبر پښتونخوا او د هلویتاس په دغه باندې یونیورسيټي کړی چې زمونږ په صوبه کې نه واړه اګرو کلایمټیک زون دي او د هر زون دا چتم نشته په نور ځایونو کې دا زمونږ د صوبې خصوصیت دی چې مونږ سره په کلام غونته کې ځای کې چې کله موسم ختم شي نو الته کې سپرلې شروع شي داسې ځایونه شته کینن هم داسې دا او دلته کې ډاکټر صاحب کدا خبرو کو نو په خبر ته خو سپیسیفیکلی د ګلونو خار ویلو او دلته کې گیر چاپه به ګلاب خانه وي اوسم په لوی شمیر کې داسې کې دي شي چې دوباره دې طرف تر شي چونکه ظاهر خبره ده آبادیم ډیره پته ځای باندې روانه ده او زمونږ چې کم عمومي تور باندې څنګه چې د کوارډینیشن یا د معاونت خبرو شو د ادارو ترمنځ د هماهنګي خبرو شوم دغه شان دي د انسانانو ترمنځ هماهنګي په کار دي چې څومره عموم دلته کې خلک اوسېږي کاغه د نور علاقو نه راځي او که د دې خپل آبادی سیوا کېږي باید چې د هغې ترمنځ کوارډینیشن وي چې څومره آبادي په کار ده او څنګه په بهتره طریقه باندې چې کم دی هغه زمونږ د کروندې یا د ګلابونو ځمکه خرابه نه کړي او څنګه چې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې دننه په لوی شمېر کې داسې ځایونه موجود دي چې هلته کې موږ سره بې موسمه هم د خوشبو دا ګلونه کېږي او بیا د ټولو نه ښه خبره دا ده چې داسې قسم له ایکسپوز په ذریعه باندې طالب علمانو کې طالباتو کې د دې شعور را بیدار شي چې د دې نه پروډکټ هم دوی په خپله جوړولی شي ډاکټر صاحب ډېره مهرباني څنګه چې مونږ وویل چې په دې ایکسپو کې چونکې د مختلفو صوبونو هم طلبه او طالبات راغلي دي او هغوی خپل ایکسپیرینس به مونږ سره شیر کوي چې بنیادي طور باندې په خیبر پښتونخوا کې په اګریکلچر یونیورسيټي پېښور کې داسې قسم له ایکسپو ته چې دوی راځي یا په نورو یونیورسيټیانو کې چې داسې قسم له میلې لګي نو د هغې نه دوی څنګه استفاده کوي او کم قسم له داسې امور دي چې د هغې انجام دهۍ سره د دوی په تجربه کې هم فایده کېږي او دوی ته هم یو ښه تګلاره میلاویږي اسٹوڈنٹ را سره موجود ہے آپ اپنا تعارف کرائیں کس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور یہاں پہ اس ایکسپو کے لیے کس مقصد کے تحت تشریف لائیں؟ मेरा नाम तज़किया हुसैन है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च एसोसिएट की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। उधर के शोबा गुलबानी और चमन आराई फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, और इसी हम हर साल जो है वो हॉर्टिकल्चर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद होती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये की जाती है। तो जो है हम इस बार भी जो है यहाँ पे फ्लोरा ऑफ KPK को हम जो है वो एक्सप्लोर करने आए हैं। और इस टाइम पे मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टॉल पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं मुझे, और बहुत सारे फ्लावर सीड्स हैं और रोज़ेज़। अभी मैं अपने हाथ में भी ये ब्लैक टाइगर है इसकी किस्म रोज़ की, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने रोज़ गार्डन को एक्सप्लोर किया है और बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो रोज़ेज़ की वो भी यहाँ पे मैंने देखी हैं, और इनका रोज़ गार्डन भी देखा है मैंने। और इसको जो है वो हम पिछले 3-4 साल से इसको जो है वो कॉन्फ्रेंस में ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी प्रेजेंट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें विन भी कर रहे हैं। तो इस बार भी हम पूरी उम्मीद हैं कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के अपने साथ बहुत सारा नॉलेज जो है वो लेके जाएंगे। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और जो है वो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे मैं ख़ुद भी काम कर रही हूँ,
तो इसलिए ये वाली चीज़ें इनके स्टॉल पे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम एज अ हॉर्टिकल्चर फैमिली पाकिस्तान के हर कोने में हम फ्लोरिकल्चर को और हॉर्टिकल्चर को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। इससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे रिसर्चर्स को मौका मिलता है कि वो आके अपने जो रिसर्च वर्क है वो अपनी फार्मिंग कम्युनिटी के साथ आपस में कोलैबोरेशन करें, आपस में शेयरिंग करें, ताकि हमारे मुल्क की जो है वो ज़राअत को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया। यकीनन چې څنګه تاسو وورید چې د اګریکلچر یونیورسيټي فیصل آباد دا او اګریکلچر یونیورسيټي پیښور ده، بنیادی طور باندې مقاصد دا دي چې د دې په طالب علمانو کې طالباتو کې چونکې ځوان کول د یو معاشري د ملا د تیر حیثیت لري، نو دغه ځوانانو کې په دغه پیغلو کې دا شعور ضروری دی چې مونږ ته څومره حد پورې شنه فصلونه یا داسې ځمکه پکار ده چې هغه د کر کروندې جوګه پاتې شي او دغه شانتې مونږ پای باندې کر کروندو کو او بیا څومره حد پورې زمونږ د سټیټکس دپاره، زمونږ د ښکلا دپاره یا زمونږ روحاني ښکلا دپاره د ګلابونو او د خوشبویانو اهمیت څه دی او د هغې د تحفظ دپاره دوی په بهتره طریقه باندې تګلاره جوړي او د هغې پروډکټ یا د هغې چې کوم ثمرات دي هغه مونږ ته وخت په وخت باندې مخې ته راځي. نو یقینا چې دا انتهایی زیاته ضروري ده چې دا سلسله هم دغه شانتې دوامداره پاتې شي. دلته کې به یو دماغ لو او د مې نه پس واپس راځو او دلته په اګریکلچر یونیورسيټي پیښور کې چې دا کومه ایکسپو روانه ده، طلبه او طالباتو سره به زمونږ خبرې اترې همدغه شانتې جاري وي، مونږ سره اوسئ. जी जनाब، یو بل فیکلټي ممبر هم ما سره موجود دی په دې ایکسپو کې، دې سره هم خبرې اترې کوو. تاسو را سره خپل تعارف وکړئ جی او د دې ایکسپو دننه ستاسو څه کردار دی او بنیادي طور باندې د دې ایکسپو اوورال چې کوم مقاصد تاسو د خپل طرف نه یا کوم اهداف دي اب زموږ کتونکو ته په کوم لفظونو وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پروفیسر ډاکټر غلام نبی دی او زه ریسنټلی عمددي یونیورسټۍ نه د چیرمن ډپارټمنټ اف هارټیکلچر ریټایر شوم. خو زه اوس چې دی نو نن سبا د خیبر پختونخوا طرف نه د پاکستان هارټیکلچر ډیولپمنټ اینڈ ایکسپورټ کمپنی کې ایز ا ممبر اف بورډ اف ډایرکټرز یم. نو دا زما دپاره یو اعزاز خبره ده چې دومره غټ چې منسټري اف کامرس چې دی انډر دا چې دی دغه دی دا چلیږي. او زموږ مقصد د پی ایچ ډي دا دی چې زموږ کوم ایکسپورټ دی چې هغه انهانس شي، د هغه کې چې دی نو اضافه راشي، ځکه چې امپورټ چې دی نو څومره سیوایي هغه هم د یو ملک چې دی نو اکانومي هغه هم نه خراب وي. نو زموږ کوشش دا دی چې ایکسپورټ کې چې څومره موږ پرمختیا کولی شو چې مخکې تللی شو نو هغه ټول کاوشونه موږ کوو لګیو. نو دې سلسله کې چې دی نو موږ مختلف پروجیکټونه هم چې دی نو په سیند کې دا لکه اورال پاکستان کې دی، سیند دی، بلوچستان دی، خیبر پختونخوا دی، پنجاب دی، دې ټولو کې چې دی نو پروجیکټونه موږ ورکړي او هغه خبرې موږ اډرس کوو چې کوم زموږ ایکسپورټ کې چې دی نو مسلې پیدا کوي. بالکل صحیح. یعنی مطلب دا چې د هغه مسلو د حل لپاره لاره لټوو. نو چونکې زموږ د بدمرغه زموږ دې ځل چې کوم ایکسپورټ دی هغه په ټاپ باندې خو زموږ د افغانستان سره چې کوم تعلقات د هغې په وجه باندې زموږ ډېر ایکسپورټ چې دی نو هغه خاص کر زموږ سټرس یعنی د کینوان او مالټې وغیره او زمونږ چې کوم پوټیټو دي الوګان او نور داسې شیونه چې دی هغه زمونږ لکه موږ ته ډم پاتې شو او لکه هغه ونه شو ایکسپورټ ونه شو، نو هغې په وجه باندې بیا زمونږ ایکسپورټ بل چې دی نو هغه بیا کم شي. نو دغه شی نه بل زمونږ دا دی چې لکه څومره پیرشیبل زمونږ زیاتر فروټس او ویجیټیبل چې دي نو یا میوه‌جات او سبزیات چې زمونږ څومره دي دا زر خرابېدو والا شی دی. نو دا زر چې دی نو ایکسپورټ کوي نو دې لپاره به هلې ځلې کوي چې دا خراب نه شي چې کنزیومر ته ورسي، چې کوم ملک ته ځي چې هلته دا صحیح حالت کې ورسېږي. نو د هغې لپاره مختلف دغه کوو. اوس زمونږ داسې دغه دی چې بر ملکونو والا خو کوانټټي غواړي خو کوالټي ورڅخه هم غواړي. نو اوس موږ په دې باندې هم سوچ کوو چې یاره موږ بجای لکه ټیک ده فرش فروټ او ویجیټیبل چې دی دا خو لیګل ضروري دي، خو که موږ د دې چې دی نو ویلیو ایډیشن وکړو او دا ډرای کړو یا دا پروسس کړو یا کیننګ یې وکړو نو د دې به چې دی نو ډېر زموږ دغه ته پاکستان ته د دې دغه راشي، ځکه او د دې پروډکټ ډیمانډ به هم سیوا شي. پروډکټ ډیمانډ بل دا دی چې مثال خبره ته یو ټرک چې دی نو یا یو ټن ته الوګان لیږي بار، نو که دا ته ډرای کې چپس هل دغه کې هغه کې نو هغه د یو ټرک نه بلکې یو په 100 کیجي کې راځي او خرابېدل هم نشته دی، د هغې لکه شیلف لایف هم سیوا دی، ویټ هم سیوا کم وي.
और बल دا چې زمونږ فرایټ د جازونو کم دغه چې دی نو هغه سیوا دي نو هغه کم دغه راشي نو موږ مینګو چې دی نو هغه کم لکه داسې دغه کو چې دغه کې لکه بلیمشز را نشي په هغه باندې فروټ فلای حمله د هغې باندې انتراکنوز مسله بیماریانو مسله را نشي زموږ کوالټي چې دی نو هغه بالکل صفا امونه چې دی نو هغه موږ ته او یقینا پروفیسور صاحب په دې کې دا ډېره ښه خبره ده، یعنې داسې قسم لا دا یو ښه مثال دی چې دا د پروډکټس وخت په وخت باندې دا جوړیږي په یونیورسټو کې به دې ریسرچ کیږي او دا شانتې دا بیا کاروندې پوره شي. ډېره مهرباني پروفیسور صاحب موږ سره د خبرو کولو او د وخت راکولو. یقینا چې بنیادي طور باندې د دې ایکسپو مقصد هم دا دی او موږ کوشش دا کوو چې نه صرف دا یو پروډکټ چې کوم تاسو د یو کاغذ په صورت کې ښکاري بلکې دا ګڼ شمېر واړه واړه پروډکټس دي چې هغه زمونږ برآمدات او زمونږ د پروډکټ کوالټي د نورې دنیا د خلکو پورې د رسولو دوران محفوظ هم ساتي، ښه هم ساتي او دا شانتې زمونږ بهتر طریقې سره برآمدات سیوا کیږي عموم او د هغې په ډیمانډ یا په طلب کې عموم سیوا والی راځي. نورو طالب علمانو سره او فیکلټي ممبر سره به هم خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو کته په ایکسپو کې موږ د فیکلټي ممبر سره هم خبرې وکړې، سټوډنټ سره هم خبرې وکړې او دې وخت کې موږ سره د ایګریکلچر یونیورسټۍ محترم وایس چانسلر صاحب موجود دی او دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې داسې قسم له ایکسپوز د دې په رهنمایۍ کې راجوړیږي نو څومره امپورټنټ دي او دې په وجه باندې ایګریکلچر یونیورسټي په پوره دنیا کې د نورو جامعاتو سره او ادارو سره څومره هماهنګي پیدا کوي څنګه چې وخت په وخت باندې موږ د ایګریکلچر یونیورسټۍ په پروفایل کې تاسو ته ویلیم دي. ډېره مهرباني سره د وخت راکولو دا راته ووایي چې دې وخت کې ایګریکلچر یونیورسټي چې دا کم ایکسپو را جوړه کړې ده او په دې کې خو موږ الریډي خپلو کتونکو ته د دې مختلف سټالز هم وښول، د دې افادیت باندې هم خبره وشوه. ایګریکلچر یونیورسټي داسې قسم له اقدامات په کم غرض باندې کوي او د دې نه څومره فایده ایګریکلچر یونیورسټۍ ته او د نورو سره ادارو سره هماهنګۍ دپاره څومره په بهتر او ښه سټیپ دا ثابتېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د مشرق ټي وي شکریا ادا کوم چې هغوی راله او زمونږ چې کوم دا ایونټ دی د دې د کورې دپاره دا زمونږ لسم انټرنیشنل کانفرنس دی چې کوم د پاکستان هارټیکلچر سوسایټي او د زرعي پوهنتون په تعاون سره پرون نه شروع شوی دی. دې کې د ملک نه د باغبانۍ یعنی د میوو سبزو او د ګلونو چې کوم ماهران دي هغه راغلي دي او سره سره د نورې دنیا نه هم په دې کې ماهرین شرکت کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې خیبر پښتونخوا ته الله تعالی ډېر نعمتونه ورکړي دي، خو دې کې یو غټ نعمت دا دی چې دلته میوې باغونه ډېر زیات دي. نو د دې کانفرنس یا کم چې تاسو دا نمایش وکړو د دې اهمیت په دې وجې ډېر دی چې یو خو زمونږ سټوډنټان چې دي یا زمونږ چې کم څېړنکار دي هغوی ته پته ولګي چې یاره په خیبر پښتونخوا کې کم باغونه کېږي د میوو د سبزو د هغوی مسایل څه دي، زمونږ د زمیندار وروڼو مسایل څه دي. او دلته به تاسو په د ایکسپو کې کتلی چې مختلف کمپنۍ راغلي دي، هغه د مختلف سبزو تخمونه د مختلفو چې کم زمونږ د میوو بوټي دي د هغې نه کم پراډکټس جوړیږي د هغې سټالونو ته وکته. نو یو خو زمونږ چې کوم طالب علمان زده کوونکي دي هغوی ته پریکټیکلي دا وښوی شوه چې په زراعتو هارټیکلچر چې کومه شعبه ده په دې کې نه صرف د نوکرۍ دپاره خلک سبق زده کړې کوي بلکې که ځان له خپل یو بزنس هم شروع کوي نو هغه ډېر په ښه طریقه او په ساینسي طریقه کولی شي. دې سره یو چې کوم بل پیغام دی نورې نړۍ ته هغه دا دی چې چونکې داسې قسمه سرګرمۍ د امن یو پیغام ورکوي نو دا مونږ نورې دنیا ته او خاص کر پاکستان کې خپلو کم پاکستاني هغوی ته دا پیغام ورکوو چې خیبر پښتونخوا او خاص کر پیښور دا د ګلونو ښار دی. دې کې د تعلیم سره سره نوري حالي ظلیم شروع دي او چونکې دا شعبه داسې ده چې دې کې د ګلونو هم یو خاص سب سیکشن شته دی نو د دې اهمیت زمونږ د زده کوونکو دپاره د زمیندارو دپاره او د څېړنکارو دپاره ډېر فایدې لري. دې وخت کې چې کوم طلبه او طالبات داسې دي چې هغه ایګریکلچر یونیورسټۍ ته زرعي پوهنتون ته راتلل غواړي یا داسې والدین چې هغوی خپل بچي په دې قسم له موضوعاتو یا مضمونونو کې داخلول غواړي هغوی ته به هم څه پیغام وي؟ دلته چې کوم داخلي کېږي خاص کر د زراعتو په شعبه کې هغه 12 جماعت چې پاس کی د هغې نه بعد کېږي او دې کې بیا په زراعتو کې تقریبا 110 نه زیاتې شعبې دي چې هغه بیا مختلف چې کوم مهارت دی هغه حاصلوي. دا صرف نه ایګریکلچر چې دی نه صرف تاسو په کم حکومتي سطح باندې کم
نوکرۍ دی هغې ته تللی شئ بلکې خپل پرایویټ بزنس هم شروع کولی شئ د زراعتو سره وابسته نو دې کې د روزګار هم مواقع دي او دې کې د نوکرو هم مواقع دي د ډیره زیاته مهرباني وایس چانسلر صاحب چې تاسو د اګریکلچر یونیورسيټي د وایس چانسلر په هیڅ خپل خدمات تر سره کوي موږ ته د وخت راکولو ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو کته وایس چانسلر صاحب هم په خپل خبرو کې دا خبره د دې خلاصه وړاندې کا چې بنیادی طور باندې اګریکلچر یونیورسيټي په پاکستان او په خیبر پختونخوا کې د نن د زراعتو د ودې لپاره په زراعتو شوبه کې کارکونکو د یو پلیټ فارم ورکولو لپاره د دې ترمنځ هماهنګي پیدا کولو لپاره او عام ولسته د ځمکې نه چې څومره عموم فصلونه دي د هغه فصلونو د خصمانې د هغې د تحفظ د بیمارونو د هغې د بچ کولو دپاره ښه پروډکټ پیدا کول چې نه صرف د پاکستانیانو د خیبر پختونخوا ضرورتونه پوره کړي بلکې په پوره دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کولو دپاره د پاکستان یو ګراف اوچتولو دپاره برآمداتو کې هم اضافه وکړي نو وخت په وخت باندې تاسو مختلف پروډکټس هم وکته د طلبه او طالباتو د فیکلټي ممبرز او د وایس چانسلر خبرې هم تاسو واورېدې انشاءالله په نیکسټ اپیسوډ کې به د کیمپس ډایري د یو بل یونیورسيټي کې یو بل ډپارټمنټ همدغه شانتې ایکسپو یا د شانتې نور د هغوی چې کوم هلې ځلې د هغې چې کوم امور دي هغې باندې به خبرې اترې کوو تر هغه دمه تاسو نه اجازت غواړو د خپل کیمرامین آصف علي قادري سره تاسو نه اجازت غواړم د الله پامان په مخ هم خو خوار مشي